وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. دا سورة نساء آیات نمبر 35 پارہ نمبر 1 اور رکوع نمبر 3 آیات کریمه کې د علماء مفسرینو د وینا مطابق ادب ذکر کوي، طریقہ د اصلاح ذکر کوي، مسائل روانو د ښځو د خاوند منځ کې ژوند تېرېږي. نو پرونه یو طریقه ذکر کړه، 3 طریقې چې کله انسان ژوند تېروي او د رفیق حیات د ژوند چې دی هغه کې کله اتار چړاو راغی، نو د هغې سمونې 3 طریقې ذکر کړي چې دا 3 طریقې دي، په دې به تاسو خپله زندګي چلوئ. نن آیات کریمه کې دا مسله ذکر کوي که چېرته په دې خبرو باندې هم دا زنانه سمه نه شوه او د ښځې او خاوند منځ کې اختلاف جوړ شو، هغې شدت اختیار کړ او ښځه هغه لاړه لار کره کېناسته، خفه شوه او سړی خپل کور کې دی او خفګان دی. نو د دې د رضا کولو او د دې واپس د کور د زندګۍ قایمولو ترتیب به څه دا په کومه طریقه باندې دا کار کوو؟ د دې آیات کریمه کې دغه طریقه کله ښځه او خاوند یو بل سره ناچاقي راله، د ناچاقۍ صورت جوړ شو، ښځه خفه ده او خاوند هم خفه دی. نو قرآن طریقه ذکر کوي، قرآن طریقه ذکر چې کله انسان د قرآن د فراملو لا ژوند تېروي، د ده زندګي به ښایسته. نو قرآن وایي داسې چل به وکړې چې یو حکم، یو فیصله کوونکی، یو مشر به د جینۍ د کور د طرف کې شي او یو به سړي د کور د طرف کې شي. دوی به راشي، دوی به وګوري، جینۍ معلومات به وکړي که چېرته روانې د جینۍ د طرف نه و، د جینۍ پسې به ورشي او جینۍ په دې باندې مجبوره کړي چې خاوند کور ته راولي او کور څه شي سم شي. که جینۍ نه راتله نو په جینۍ باندې به د خاوند د طرف نه خرچه بنده شي او کور کې به تنګې شي. د خاوند د طرف نه په جینۍ باندې خرچه څه کوي؟ بنده کوي او کور کې به تنګه کوي. دا په خپله خاوند کور ته راځي. زموږ معاشره څه کوي؟ موږ څه کوو؟ جینۍ سره مور هم ملګري شي، وایي نه ته په ټیکه یې، ته په غلطه نه یې، ځان سره جینۍ یو ښکر هغې کړي، ځان سره یې وړي، یو ورسره مور ملګري شي، یو ښکر د هغې د وجې نو 2 ښکرې شي. چې کله ښکرین راشي مخې ته، دا کور بیا نیسي. زیات تر کورونه چې روان شي د جینۍ طرف نه هغې کې زیات تر لاسه د هغې د موري دا مسئلې موږ ته مخې ته رالې، زیات تر لاس پکې د هغې ده او یا د جینۍ طرف نه داسې یو کس پکې انوالي چې هغې نه غواړي دا کور سم شي. یو کس پکې خامخا دننه پټ پروت دي. جینۍ تقریبا 99 په داسې شي نه ناست دي چې سړي ته ووایي هلکه ته به خرچه ورلېږې، ځکه روانې د طرف نه دی، دی به خرچه ورلېږي او جینۍ ته ویل ته وایي چې بس ته خاموش شه، دی په خپله مجبوره شي او وایي یاره زما دا کور سم. صحیح دی که نه؟ څومره ښکلې طریقه دا قرآن ذکر کوي. سمبلیتوب پروت او بیا یاره وایي دې بچو دپاره څه پیسې هم ورکوو، خرچه خامخا ورکوو، ځکه مشران دي، د هغې د مخکې نه رضا کړي 1,00,000 روپۍ باندې، د هغې له پیسې هم ورکړي، ځان سره یې شی هم راوړي
چیم دې نه وسکي خبرې هم ورته وکړي او خبر هم لیک شي غټه خبره څه ده خبر هم د مز نه ودي لیک شي هوا واخلي دا چې کوم ځای کې کېږي یاره موږ یو ځای کې فیصله کوله وایي نوم یې نه عالمه غیبت کې راځي خو پلان کې نوم دی داسې وایي که وایي نوم یې نه عالمه غیبت کې راځي خو پلان کې نوم دی او د پلان کې کلی دی د کته خبره شي د هغه به څه وکړي خبره هم لیک شوه حیا دې هم لاړه پیسې هم دنه یوړې بدماشي هم د باندې وکړه او غاړه دې پکې خوسته صحیح دی نه چې موږ د قرآن نه منو او موږ د سپېدپوشو خلکو خبره نه منو بیا به خبره خامخا هغه ځای ته نو قرآن کریم دا طریقه ذکر کړه تاسو وګورئ وان خفتم که یریږئ تاسو شقاق بینهما د خلاف د دې دواړو د منځ نه د ښځو د خاوند منځ کې څه راغلی دی خلاف راغلی وان خفتم که یریږئ تاسو شقاق بینهما د خلاف په منځ د دې دواړو کې دې دواړو په دې منځ کې خلاف راغلی دی وان خفتم که یریږئ تاسو شقاق بینهما د خلاف د منځ د دې دواړو نه نڅه وکړو نه فبعثو تاسو مقرر کې ولېږئ حکمن یو فیصله کوونکي من اهله د خپلوانو د سړي د طرف نه من اهله د خپلوانو د سړي وحکمن او بل فیصله کوونکي من اهلها د خپلوانو جنې د طرف نه یو به جنې طرف نه راشي یو سړي طرف نه راشي ای یریدا اصلاحا ای یریدا که غواړي دا دواړه څوک دا حکمین چې دي د دې دواړه غواړي څه شي اصلاحا جوړ جاړي او روغ او صلحا د دې دواړه غواړي جوړ جاړي روغ او صلح په منځ د دې دواړو کې یوفق الله بینهما که چېرته هغوی غواړي چې دا دواړه خلک دا دواړه کسان یو بل څخه روغ شي ویوفق الله بینهما جوړ جاړي به راولي الله جل جلاله په منځ د دې دواړو کې چې دې دواړه غواړي الله به راولي اکثر له دې نه غواړي دې نه غواړي دا د قاضیانو ډېره ناشنا خبرې دې دفن کړي لیکلي دي کوم چې د قاضیانو دور و اوس دغه وایي جج صاحب ورته وایي سیشن جج او جج هغه هم الله د رحم وکړي خو بس صحیح دی انصاف نشته دی هغه علي طنطاوي دا یو ډېر لوی محدث هم تېر شوی دی او یو ډېر لوی قاضي هم تېر شوی جج هم تېر شوی دی هغه وایي کله چې موږ له فیصلې راشي موږ وګورو هغې کې زیاته روانې د هلک او د جینۍ وینې د هغې نه یې څه اکثر او بیشتر د جینۍ طرفه داسې سافره چې جینۍ را بل وکړي معمولي خبره یې ورشتي مهې ته یا د سړي طرف نه داسې کسانې چې هغه را په مخه کړي او هغه چې وکړي چې خبره ټولې سود جاني د سود جان خبرو باندې را په مخه شي هغه بیا علي طنطاوي وایي تاسو جان خبرو باندې یو بل سره وایي تاسو ترماړه مو وایي سود جان خبرې مزدو بس نو هغې کې جینۍ طرفه را ګرمه کړي چې شا به که نه ورته ووایه چې تاله خپل ځان له کور جوړ کړي او تاله دا وکړي تاله دا وکړي تاله دا وکړي او سړی دې طرفه ورچولی دی د پلار کور طرف چې خپل عزت یې واله که نه او چې نه درکوي دا ورته په کور باندې کښېنه چې درکوي دی لکه نه درکوي داسې قسمه خبرې نو دا خبره چې منځته راشي نو هغه وشي یا نه د جینۍ د ښځو د خاوند یو بل سره چې دی نو پرېوځي نه چې دا کله پرېوځي یو بل سره ټک راشي دی چې بیا خبرې داسې راشي بیا په یو بل باندې تور ولګوي ښځه او خاوند او چې کله دا تور دا ټک راغی منځته د زندګي ټوله طرفه شولې یو ټک پکې منځته راغی علي طنطاوي نو سوال درته کومه قاضي دی او چې تاسو د سود جان دا مسلې منځ نه وباسئ ځکه په دې شیطان ډېر زیات خوشحالېږي چې کله ښځه خانې بل سره روان شي ډېر زیات خوشحالېږي هغه ډېرې ناشنا خبرې کړي نه زیات تر چې دی په دې کې د درېمګړي روانې وي وایي د درېمګړي او دا حکمین نه دي اکثر دی روانې کوي اکثر دی روانې کوي بس کې دي دله چې خپله بنده کړه نه بس بیا هغه روان کار سموي او که خولې بنده نه وه که نه صحیح ده که نه نه کار به ښه سمې دی او پکې اخره کیلې ته وایي ویره دا داسې نه کېږي ځه هغه کېږي
دی وایي دا نه کېږي. علي رضی الله تعالی عنه ناست یو فیصله ولراله، فیصله راله یو طرف ته د جنۍ طرف بلا خلک رالل، بل طرف ته سړي طرف نه ډېر شي کسان رالل. دا خبره تفسیر مظهري نقل کړې ده او تفسیر دور منصور نقل کړی. علي رضی الله عنه ورته فرمایل داسې کار وکړه چې دوه کسان مقرر کړي، یو د جنۍ طرف نه کړي، یو د سړي طرف نه کړي، دواړه راشي. هغه دواړه راوغوښتل، رالل، جنۍ هم کېناسته، سړی هم کېناسته، ښځه خاوند. او بیا علي ته یو خبره کوي، ذهن کې رایاده شوه. هغوی چې کله هم تاسو فیصله کوئ، کله هم فیصله کوئ د ښځې او خاوند منځ کې، هغه څنګه کوئ؟ وایي داسې به کوئ چې په موقع به دواړه کېنوئ. دې چې په موقع باندې ناست نه او حکمان خبره کوي د هغې طرف او دې طرف نه، اکثر چې دي کار نه سمې کوي. وایي دې به کېنوئ، ښځه هم کېنوئ، خاوند به هم کېنوئ او حکمان هم خیر دی کېنوئ، د دواړو خبره به واورئ. وایي چې کله خبر انسان وري هېڅ هم پکې دي، خو که جنۍ ځان له ناسته ده او سړی بل ځای کې دی او حاکمان راغلي دي، وایي دا کار اکثر نه سمېږي او دا قیمتي خبره ده، حقیقت هم داسې ده. نو هغه چې کله رالل نو ورته وي دوه کسان یې ترېنه منتخب کړل مشران، او ورته وي تاسو داسې کار وکړئ د خدای خاطر وکړئ، زه خپل اصطلاح کوم. دا دوه کسان دي، ښځه او خاوند دي، دا دوه خاندان دي، دا تاسو سمولی هم شئ، تاسو روانولی هم شئ، خو داسې وکړئ دا کسان سم یو بل سره سم کړي. ښځه ناسته وه جنۍ وایي، هغې ویې چې د الله دا کلام کومه خبره ده ما ته منظوره ده. ډایرکټه جنۍ دا خبره وکړه چې د الله دا کلام کومه خبره ده، کم حق دی ما ته قبول کړه کې سم نه دی. وایي جنۍ طرفه چې کوم سړی وي هغه ورته ویې هغه وایي چې تا نه کومه او هغه داسې خبرې وکړي، بیا به څه کوې؟ و سترګې پرې ویستې. علي ورته وفرمایل رضي الله تعالی عنه چې چپ چپ خاموش کار سمېږي. نو بیا دغه ځای کې دی و چې دا خامخا دا خلک کېنوي خپل منځ ته پکې سره داسې که داسې شو دا ډوکېږي نه. دا څه وایي غاړه یې ده، سړی چې ولټو هغه وایي چې بس ټیک ده، صلی الله او د الله رسول څه ټیک ده، خبره سمه شوه. دواړه خاندان په خوشحالۍ باندې لاړل چې وکتو شوروانې پکې دغه سړي دا کار نه سم. وایي که داسې وشي نو بیا به څه کوې؟ هغه ورته داسې ډوکېږي نه، داسې ډوکېږي نه، کار سمېږي نه. دا زیات تر دا کار چې دغه دیشیزان روان کړي. نو خیال کوئ فرانسونه ښایسته چل ښیي، ماشاءالله ډېر ښایسته چل تاسو ماشاءالله موږ ټول مشران یو، صحیح ده که نه؟ الله دې راضي شي. داسې مسلې راشي خامخا منځ کې خلک بیا څوک وغواړي ته راشي یاره کښېنه موږ سره. څونه ښایسته طریقه قرآن ذکر کړه، ژوند کې دا مسلې خامخا راځي، کورونو کې راځي. نو هغه بیا وایي یو خبره یو دا کوشش کوئ یو خبره لیک نه شي، دا کوشش پکار دی. څومره خبره په خپل کور کې پرده کې حل کېږي نو هغو نه بهتر والی دی خبره لیکلی شي. او دویمه دا د قرآن ډېره ناشنا نقطه ذکر کړې وه، ای یریده اصلاحه، چې همس کوم کسان راغلي دي که نه، که دوی غواړي چې دا کار یې سم شي الله یې سموي، او که دوی نه غواړي وایي دا کار الله نه سموي. پته ولګېده چې کوم کسان را مخکې شي که هغې نیت د الله د رضا دپاره و کار الله سموي، او که بډه باندې څه الو نو بیا کار نه سمېږي. ښه څوک ته پیاز وي، څوک ته الو وي، څوک ته پیاز. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد كغواړي دا دواړه اصلاحا جوړ جاړي او روغه فمنځ د ښځو د خاوند کې یوفق الله بینهما جوړ جاړي به راولي الله جل جلاله فمنځ د دواړو کې. ان الله بشک الله جل جلاله کان علیما خبیرا، کان دی علیما پویا، خبیرا خبردار ذات. بیا حکمانو ته وایي که تاسو دا خبره یو شان دي تاسو به بل طرف روح کوئ. الله کریم فرمایي ګورې ما ته علم شته په هر څه خبرې قیامت کې ورته بیان شي چل خیر. او دنیا کې هم ته بیا وځي هغه پوهېږي خو ته پوهېږي خو نه پوهېږي. الله یې زموږ نه راضي شي. بس دی کې آسان دی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا الله زموږ نه راضي شي، یا الله کړي ګناهونه معاف، الله دې کړي ګناهونه وساتي،
الله موږ سره مشران دي کشران نوجوانان دي د ژوند په ملحال کې برکتونه واچوي زموږ ټولو حال باندې الله رحم وکړي الله د مسلمان ته یحیی خدایا الله د خپل خزانو نه یې هواګانې راوالوزي موږ الله ګناهګار او کمزور او خطاکار یو الله موږ خپل رحم وکړو الله یې هواګانې راوالوزي یا الله د خپل خزانو نه ښایسته مزېدارې دلدارې مزېدارې یحیی هواګانې الله راوالوزي موږ ته الله د موسم یحیی څومره مسلمانان پریشانو کې الله ټولو باندې خپل رحم وکړو څومره مسافر بهر ملکونو کې د الله ټولو ناصر مددګار شي زمونږ د راضي شي ربه دا ټول اخره خاتمه په ایمان کې صلی الله تعالی علیه